مرګ نه مېریږي او دعاګانې دا خود به غیرت خلکو کار دی چې جهاد فرض دی او تعالی چت کړی دی کنه پیغمبر بعد بدر پورس کې په بدر پورس باندې په مدینه منوره کې لاشت کړي وي د احد پورس باندې چې اویا کسان ته شهیدان کېدو بهر بنت لاس په اوچت کړي وي د پیغمبر دعا ډیره قبليږي که زمون قبليږي دا ولې د 3 کالونه په حرمینو کې دوی دعاګانې نه کیږي دا ټول خلک دعاګانې نه کوي نو پیغمبر بیا علت پتکتو خو دعا به کړی چې خدای دا مشرکان غر کې غزوه احزاب لولتا خندقونه ولی کنستا سختی و تکلیفونه ولی تیرول خو دعا به کړی 2 رکعات صلات حاجت به کړی خدای چې کوم د يهود غر کې دا 1444 قبیله راته جمع شوې دي خدای دا غر کړی د يهودو د قلاګانو نه بیا چې کوم د په میاشتو غیر چا پیر ولې ناسو او د لوی غزاګانی ولې کېدی خو دعاګانی به کوله کنه مزمت به کوله څه کسان به راجمع شوي چې مشرکان مرداباد او بس چې کومه د خیره به کړه خدای مشرکان تبا کی بس دا د توري سم مقصد بیا دا د غشو سم مقصد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرو هغه مشقونه او تربیتونه دا غي سم مقصد سلمانانو وروړو مونږه خو به وسی الله دې زموږ حکمرانانو کې عقل او شعور پیدا کړي قسم په الله چې دا حال ویني غنو نو یو کمزور مسلمان د جهاد لپاره تیار دی دا د حکمرانانو کار دی مشرانو کار دی الله دې هغه ته هدایت وکړي الله دې هغه ته دا په ګوت باندې کړي او کڅوک د جهاد خلافي جهاد نه خوخ د مسلمانانو ظلم خوخي د مسلمانانو سره زیاته خوخي الله دې تبا کی الله دې د مقدس مکه نور کی الله رب العزت دې په خبرو موږ عمل کولو توفیق نصیب کی وما علينا الا البلاغ